خدمت کوي هغه به چې دی خپل هغه کردار ادا کوي. نو ټول اول خبره ډاکټر صاحب ډېر واضح او ډېر ښه انداز کې چې دی د کرونا وایرس حوالې سره خپل خیالاتو اظهار وکړو. د کرونا وایرس دا یو وبا ده، دا یو بیماري ده، یو وایرس دی چې ډېره لاسونه شته او نېښتې شته، ښکاري نه خو انسان ډېر ژر چې دی هغه خرابوي. نو دې دپاره چې دی احتیاطي تدابیر به موږ لازمي اپناوو. اکثر انسان چې کله سهار راپاڅي سم نشته، دا د خلکو افواګانې دي او دا دي هغه دي، او خلک مختلف 22 کروڑ عوام دي، نو کم از کم 10 کروڑ پکې داسې دي چې هغه رایې ورکوي. د 10 کروڑ مختلفې رایې دي، څوک وایي دا کار دی، څوک وایي هغه شی دی، نو څوک هم چې دی داسې هغه صحیح خبره چې دی مخې ته نه راځي. نو موږ له به دغه ټایم کې پکار دي چې موږ خپل احتیاطي تدابیر اپناوو. موږ چې دی سلام دعا هغه چې دی سلام وکړو، د لاس میلاول نه چې دی لږ شانتې وریږي. څنګه ډاکټر صاحب ویلې چې سلام چې دی السلام علیکم دا سنت طریقه ده، لاس ورکول غاړه ورکول دا زموږ د پښتو روایات دي. موږ به کوشش کوو چې دغه روایات به لږ شانتې څه وخته پورې هغه به چې دی لږ کم کړو، او موږ به چې دی سلام دعا کړو، خپل لاسونه به هغه بار بار به وینځو، خپل هر څه به چې دی ماحول به صفا ساتو چې دغه مرضونه الحمدلله دې سیورو ته ډېر کم دي، دلته لا رارسېدلي نه دي. خو کوشش به دا کوو چې موږ دغه داسې یو کار هم ونه کړو چې هغه دې طرف ته راورسي. نو موږ که زه چا سره استخدام ونه کړم، نو هغه زموږ پرنسپل صاحب نصر الله خان صاحب یوه ورځ کالج ته راغلی، نو څه کسانو سره لاس میلاوه، نو هغې ورله لاس ورنه کړ، ویلې زه خفه نه شئ، خو ویلې زه په دې نه یم چې ما ته به څه نقصان نه ورسي، په تاسو یېږم بار نه رالم تاسو ته څه رانه وړم. نو خبره داسې ده چې دغه احتیاط به موږ لازمي کوو. دویمه خبره دا ده چې دغه وباګانې، دغه مرضونه، ازمایښونه، مصیبتونه چې کله په قومونو باندې راځي، نو هغه قوم هغې کې کمزوري لازمي، الله پاک کله هم په چا باندې ظلم نه کوي. خو موږ مسلمانانو چې دی هغه د مسلمانانو هغه مسلمانان چې کوم د کفارو د ظلمونو لاندې دي، هغه که موږ په کشمیر کې وګورو، که هغه موږ د دنیا په بل ګوټ کې وګورو چې د کشمیر مسلمانان د تېرو 6 میاشتو نه هغه په لاکډاون کې په کرفیو کې چې هغه د هېڅ څه دپاره هم بار نشي راوتلی، د هغې انټرنیټ بند دی، د هغې چې دی روزمره زندګي هغه بالکل لاک ده، بنده ده. نو هغه چې دی الله پاک موږ ته صرف د هغې هغه احساس رارسوه چې تاسو د هغې دپاره اواز نه راوچتوئ، تاسو د هغې دپاره میدان ته نه راوځئ، تاسو د هغې دپاره یو کردار نه ادا کوئ. نو تاسو ته صرف هغه یو کوټه شانتې تاسو ته ښودلی کېږم چې ته خپل سودا هم اغوستی شي، خوراک څښاک دپاره تللی شي. خو د کشمیر مظلوم مسلمانان هغه یو ځای ته هم نشي تللی. که داسې موږ وګورو ابیا صدیق د دې قوم د دې امت خور ده، لور ده، نو هغې دپاره چې دی اوسه پورې 19 کاله چې دی ساري برابرېږي په 2020 کې، د هغې دپاره چا کردار ادا نه کړو. محمد بن قاسم په 17 سال عمر کې چې دی هغه د یو خور د رهایۍ دپاره چې دی هغه راغلی و، پوره سند یې فتح کړی. نن چې دی موږ غافل یو، موږ چې دی د خپلو هغه د دین نه د خپل عاجز موږ کوم ذمه داري ده، موږ د هغې نه غافل یو. موږ کم از کم هغه اواز هم اوچت نه کړو چې کم از کم موږ د دې دپاره اواز اوچت کړی وی. نن به موږ الله پاک د دې وبا نه په حفظ او امان کې ساتلی وي. الله دې په ټوله امت مسلمه باندې رحم وکړي او موږ ټول د الله پاک دغه مرضونو، ازمایښونو، مصیبتونو نه په خپلو امن او امان کې وساتي. خبره دغه ده چې ډاکټر صاحب هم ویل دغه زموږ ذمه داري ده په دې وخت کې جوړېږي چې ټول ملک چې دی لاکډاون دی، خلک په کورونو باندې ناست دي، یا په دې کې داسې طبقه ده چې هغه ډېلي ویجز باندې کار کوي، هغه مزدور طبقه ده چې هغې کار وکړي، نو هغه ماښام نه خوري، بیا سهار نه بیا مزدوري، خو ټول هغه مزدوران د هغې کارونه بند دي. نو دا ذمه داري د چا جوړېږي؟ نو موږ به چې دی قوم به هله یو عظیم قوم به جوړېږو، لکه څنګه په 1965 کې چې دی نو په هغې کې ځوانانو ټول قوم چې دی په مشترکه طور باندې د یو عظیم قوم مظاهره وکړله او هغې ته چې دی یو خپل کردار یې پکې ادا کړ. نن چې دی هغه سخت حالات بیا راغلی دی، موږ به چې دی یو عظیم قوم د ځان نه جوړو، موږ به راپاڅېږو. زه چې دی ما سره د خپل لاندې علاقې، ما سره د خپلو خلکو په کار دا دی چې زه د هغې سره چې دی هیلپ وکړم، د هغې مدد وکړم. دا به ډېره ضروري چې زه به دا نه یم چې لکه مثال ما له به څوک راځي او ما نه به غواړي زه به یې ورکوم، نه بالکل داسې به نه وي. موږ به چې دی زه موږ به ګورو لکه زکات، خیرات، صدقه، دې دپاره به ته اهل کس ګورې. څنګه چې اوټ دپاره سړی وایي چې اهل ته اوټ ورکوي، هغې د پسې ګرځي چې د کوالیفیکیشن څونه دی، د مخکې کردار څونه دی، د څه کړي دي، څه نه دي کړي، بیا موږ چې دی د هغې په حق کې اوټ اچوو. په کار دا دی چې موږ دې پسې وګرځو، موږ خپله وګرځو، موږ وګورو چې د پلانکې سړی دا نشي څه ویلی نشي،
یعنې مثال هغې کې یو غیرت دی د هغې د وجې هغه چې دی مخې ته نه شي راتلی په سکرین باندې نه شي راتلی نو په کار ده موږ له چې موږ لاړ شو موږ سودا واخلو د هغې د کور مخې ته کېږدو او هغه ته خبره هم نه شي د هغې ماشوم راوځي او هغه دننه وي نو دغه به چې دی موږ مشترکه طور باندې به دا هر څه موږ کوو او انشاءالله دا هېڅ مشکله نه ده موږ بېګا ما انټرویو ورکوله ملګرو به کتلي او مشرق ټي وي باندې هغې کې د سیاسي تپوس وشي چې سیاسي کسان څه کردار دی بیا د سوشل څه کردار دی په هغې باندې موږ خبره وکړه چې زموږ ګورمنټ هم چې دی هغه خپل کردار ادا کوي تر څو پورې د هغې وسی هغې خپل کردار ادا کوي خو الحمدلله په دې وخت کې که څونه نوجوانان دي که موږ وګورو هغه سوشل سماجي کارکنان دي که هغه یو سوشل ارګنایزیشن سره تعلق لرونکي دي نو هغه د ملک بر کې چې دی هغه خپل جدوجهد کوي دغه شان دي مذهبي سیاسي غیر سیاسي څونه تنظیمونه دي هغې راوتي دي او هغې چې دی یو بل سره کنټریبیوشن کوي هغې چې دی ډونیشن اخلي او هغه په غریبو خلکو باندې لګوي انشاءالله که دا موږ ولګو موږ به دغه قوم دغه طبقه به موږ د ځان سره یو شانتي روانو موږ به چې دی یو شانتي سفر کوو انشاءالله که موږ دا وکړله زموږ راتلونکی ژوند به هم روښانه وي زموږ هغه زړه ته یو سکون میلاوي یو تسکین به میلاوي که موږ که ډېر په مصیبتونو کې پرېوځو و انشاءالله الله پاک به موږ راوچتوي ولې چې موږ د انسان سره چې کله ته محبت کې یو انسان سره مدد کې الله پاک کله هم تا نه خرابوي او ستا زړه ته به یو قدرتي ستا په زړه کې به یو داسې تسکین به چې لکه مثال خفه کېږي حالم کې داسې خلک به چې هغه د کروڑونو اربونو خاوندان وي خو که هغې خبرې واوري نو هغه هم دغه نه خوشحاله نه هغه په زړه باندې سل غمونه دغه خواهشونه د هغه چې دی چې کوم هیڅ سوچونه دي هغه خو نه پوره کېږي په دنیا کې او په هغه دنیا کې الله پوره کوي هغه خواهش پوره کوي د غریبو خلکو خواهشونه پوره کوي الله ستاسو خواهشونه پوره کوي انشاءالله خپل همقدم یو ته پاکستان زموږ ځوانان په هر ځای کې لګیا دي هغوی خپل وس مطابق خپل منځ کې کنټریبیوشن کوي هغه شان غریبو خلکو ته چې دی هغې تعاون ورسره کوي زما تاسو نه چې دی امید دا دی تاسو به انشاءالله خپل منځ کې څومره بس کېږي دې دا خبره نه ده چې لکه مثال زه کم یې دغه کم یې دا وکړم هغه وکړم دې کې څه خبره نه ده انسان د خپل وسه باندې مکلف دی چې څومره د انسان بس کېږي د هغه له پکار دا ده چې هغه د خپل علاقې خپلو مشرانو سره چې د هغې خپلو علاقې غریبانو خلکو سره چې دی مدد وکړي خو که چېرته موږ داسې په یو جماعت کې چې دی دننه چې دی کار وکړو نو دې کې به الله پاک برکت پیدا کړي په دې کې به چې دی که تاسو د ځوانانو سره لږ شانتې هیلپ هم وکړو دا به چې دی قطره قطره به راټوله شي تالاب به کې جوړ شي دا به چې دی ډېرو خلکو ته چې دی هغه به ورسېږي نو انشاءالله زه امید لرم تاسو ټول به چې دی د دوی سره مرسته کوئ تاسو به ورسره خپل وس مطابق چې څونه کېږي تاسو به چې دی سره کردار ادا کوئ که تاسو دا نه شئ کولی نو تاسو به کم از کم دا کوئ چېرې دا پلانکې کس دی او دا چې زه پېژنم او دا چې دی لکه غریب دی دا حقدار دی نو کم از کم چې دغه نشاندهي تاسو دوی له راوړئ دوی به چې دی خپل کوشش کوي او ستاسو د دې علاقې د دې معاشرې لپاره به چې دی خپل کردار ادا کوي ډېره ډېره مننه شکریه جزاکم الله خیر جناب داود همقدم یوت پاکستان امین الله محمد صاحب د پروګرام په شروعات کې یو څو خبرې کوم ډېر ډاکټر صاحب ته به دعوت ورکوو انشاءالله موږ سره ډاکټر ملک زاده صاحب تشریف فرما دي ترتیب امیر باندې به دا خبرې کوي جناب یو څو خبرې کول غواړم چې مونږ چې کم دا تنظیم دا کمې هلې ځلې وهو صرف او صرف د هغه غریبې طبقې تپوس کوو د نوجوانانو جذبې راوچتوو او خپلې جذبې راایښو صرف دومره وایو چې ها د غریبې